بسم الله الرحمن الرحیم. الانسان حریص فیما منع. الانسان انسان حریص لالچی دی فیما پا آغا سیز کی منعا دا کم سیز نچی منع کړی شي. پا دی ضرب المثل کی د انسان یو حاصلت و طبیعت بیان کړی دی چې انسان اگر چی ډیر لالچی دی لیکن دا هغه شیز لالچ ډیر زیات کوي د کم شیز نه چې دی منع کړی شي. وجه دا ده چې کم سیز د انسان خوښي او ښکلی ورته ښکاره شي نو دی بیا د هغې د حاصلولو ډیر زیات کوشش کوي، او کم شیزونه چې ممنوع دی الله پاک منع کړي دي نو د هغې ظاهر ښکلی دی او نتیجه خرابه ده. او انسان خو د خواهشاتو غلام دی نو بس دی پروا نه کوي چې زه د دې شیز نه الله پاک منع کړی یم، او په ده کې حرص دی، لالچ دی پکې، او صرف وقتی مزه او لذت ته خیالي او د نتیجې او د انجام پروا نه کوي. او کوم شیزونه چې ممنوع دي نو د دې نتیجه خو خرابه ده. نو مونږ له پکار دي چې مونږ یو شیز حاصلو نو چې د هغې ظاهر ته نه ګورو بلکې د هغې انجام او نتیجې ته ګورو. الانسان حریص فیما منع د دې لغوي تحقیق داسې دی چې حریص دا صیغه د صفت ته او دا واحد دی، د دې جمع راځي حراس، او دا د نصره ینصرو باب ناراضی. حراسا یا حرسو حرسن مصدر راضی معنی د لالچ کول. منعا دا د پہلی ماضی مجهول واحد مذکر غائب صیغه ده، او دا راضی د باب فتح یفتحونا. منعا یمنعو منعانی مصدر راضی معنی د منکول بندول. الانسان حریص فیما منع د دې ترکیب داسې دی چې الانسان مبتدا، حریص صیغه د صفت، فی حرف جار، ما اسم موصول، منع فعل مجهول، او پدی کی هو ضمیر مستتر هغه د دې نائب فاعل. فعل سره د خپل نائب فاعل نه دا جمله فعلیه صله شو د ما اسم موصول لپاره. موصول سره د صلینا دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو حریصون صیغه د صفت پوری. حریصون صیغه د صفت سره د خپل متعلق نه دا شی به جمله خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الانسان عبد الاحسان. الانسان انسان، عبد الاحسان د احسان غلام دی. لکه څنګه چې غلام د خپل آقا په مخ کې سر نشي اوچتولی، د خپل مرضی مطابق کار نشي کولی، د هغه په مخ کې یو خبره نشي کولی اگر کو هغه حق ولی نوي. دقسې چې کله یو انسان په بل انسان باندې احسان وکي نو چې په چا باندې احسان کړي نو هغه بیا د دې محسن په مخ کې سر نشي اوچتولی، د خپل مرضی مطابق کار نشي کولی، کو یو حق خبري نو هغه ورته نشي کولی، ځکه چې بیا به ورته هغه وایي چې پتا باندې چې ما احسان کړی دی ته بیا هم زما خلاف خبره کې. نو د دې وجې نه دا ویلي دي چې انسان د احسان غلام دی. الانسان عبد الاحسان د دې لغوي تحقیق داسې دی چې عبدن دا واحد دی او دا راضی د نصره ینصرو بابنا. عبادا یعبدو عبادتن مصدر راضی دای معنی د بندگی کول، او دلته د عبدن معنی د غلام او جمع راضی عباد. الاحسان دا د باب افعال نه مصدر دی، احسن یحسن احسانا، او د دې معنی د چا سره نیکی کول، چا سره خو کول. الانسان عبد الاحسان د دې ترکیب داسې دی چې الانسان مبتدا، عبد مضاف، الاحسان مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نام جمله اسمیه خبریه. الصدق ينجي والكذب يهلك.
الصدق رشتیا ینجی نجات ورکی والکذب او دروغ یهلکو په هلاکت کې اچول کوي یعنی انسانو هلاکي. په دې سبق کې د رښتیاو او دروغ انجام ذکر کړی دی چې رښتیا انسان ته نجات ورکوي او دروغ دا په خلک په هلاکت کې اچي او هلاکي یې. باقی پاتې شو دا خبره چې رښتیا څنګه نجات ورکوي او دروغ څنګه خلک هلاکي. نو د دې خبرې جواب دادی چې رښتیا د الله پاک او د رسول صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې یو خوښ صفت دی او دروغ دا د الله پاک او د هغه د رسول نه خوښ دي. او د دې دوانو په باره کې په احادیثو کې ذکر راغلی دی او په آیاتونو کې د رښتیا باره کې راغلی دی چې همیشه د پاره رښتیا وایي او دروغ باره کې راغلی دی چې دروغ مه وایي او په دروغجنو د الله پاک لعنت وي. نو چې په چا باندې د الله پاک لعنت وي نو دې کې خو څه شک نشته چې هغه هلاک شو. الصدق ینجی والکذب یهلکو د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الصدق دا مصدر دی او دا راځي د نصرا ینصرو باب نه. صدقه یصدقو صدقانی مصدر راځي معنی د رښتیا ویل. ینجی دا د باب افعال نه د واحد مذکر عائب پہلے مضارع معلوم صیغه ده. انجا ینجی انجاءنی مصدر دی معنی د خلاصي ورکول نجات ورکول. دا ینجی په اصل کې ینجی وو په طرف کې پس د کسرې نه واقع شو نو په یا بدل شو. بیا په یا باندې ضمه او ثقيله و نو هغه وګرځیدا نو ینجی شو. الکذب د دې معنی د دروغ ویل او دا د ضربا یضربو باب ناراضی کذبا یکذبو کذبنی مصدر دی معنی د دروغ ویل. یهلکو دا د باب افعال نه د واحد مذکر عائب پہلے مضارع معلوم صیغه ده. اهلکا یهلکو اهلاکنی مصدر راضی معنی د په هلاکت کې اچول هلاکول. الصدق ینجی والکذب یهلکو د دې ترکیب داسې دی چې الصدق مبتدا ینجی پیل پدې کې هو ضمیر مستتر هغه د دې فاعل پیل سره د خپل فاعل نه د جمله فعلیه خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه و حرف عطف. الکذب مبتدا یهلکو پیل او پدې کې هو ضمیر مستتر هغه د دې فاعل پیل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف.